وای صد کا هر بلا کوټال دیتی ہے. دا خبره خو به تاسو اورېدلې که نه راشه نن مکمل ثبوت سره واورئ. جي زمانه نه د مولانا محمد ادریس صاحب نه واورئ. راځئ د ویډیو طرف له ډېر ټایم مو نه خرابوم. دا واقعه ده ډېره زبردسته واقعه ده زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. راځئ د ویډیو لال مور سره به ناستو یو سړی مور یې ناجوړه مور یې ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته مینه یې ورسره لږه نه مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور به دا ورځ دوه دي زیاتې نه دي. دې غریب به سار لاړ مور سره به ناستو او ماښام ماسخوتن به د مور نه راغی دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده. د شپې خو خدای زه دې مور سره څوکم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره. سار به لاړ څه پیمې به یې وړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وي دا بوځه او زه کوم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي بس دلته به یې جړل به نو چې ماسخوتن به دې ته که نه نو لاره کې پټرول پمپ هلته به یې تیل اچول خو دی روان دی مور یې سخت او ډاکټران ورته وایي چې ورځ دوه دی ژوند یې زیات نشته. دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیزه یم بچي مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې ده نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواخېستې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یار بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده. واقعي مور ډېر عجیبه شی وي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي. زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او ورځ دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي. نو زما ورونو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بے طبیب او بے حکیم یې جوړ کړی دی بے دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي. سبحان الله سبحان هغه غریب دوا وکړله هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سنګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې دوی جوړ لمبولو لوڼې مور مې څه شوه مور څه شوه منډه کړه کاونټر له وی دغه ځای کې فلان کې بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پزل بېګا کړی دی. لکه هغه مور چې ډاکټرانو ورله ویل چې بس دا کور له بوځه او بس درې ورځې ژوند دی او کور له بوځه چې دا دوه درې ورځې کور کې تېرې کړي ګوره هغه د صدقې سره الله پاک ټیک که واورئ مخکې زبردسته خبره مخکې وی څه بدل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې ورځ دوه ورځې ژوند دی زیات نشته دی خو بېګا د شپې دی مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار. سبحان الله اوس ګوره چې دی مور نه تپوس وکړي چې مور وله څه جواب ورکوي. زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې او خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړقولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به در کول څه چلو شو وی بچې اس پته راته نه لګي خو د شپې ودومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یم زه ستا د بچي صدقه یم او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړی وی کوزه شم او ټیک ټاک شم. صدقه زبردست ماشاءالله جي ماشاءالله د صدقې دومره پاور دی جي قیمتي شی دی. نو بیا هغه صدقه چې ستاسو جومات کې وي خدای دپاره خو یو کس خوشحاله که نه د الله خوشحاله هغه صدقه چې مدرسې دپاره هغه صدقه چې په هغه ځمکه باندې د خدای د جمونځ به کېږي او په هغې کې به تلاوت کېږي او قرآن به لوستلی کېږي دغه خویندو ته وګوره دغې خور ته وګوره څومره زبردست ماشاءالله خو صدقې ورکولو طریقه مې زده کوي دا نه چې زه دلته دوبۍ کې یم او زه به فلانی کس له پیسې ولیږم او بیا په سوشل میډیا هم کښېنم چې نن خو ما دومره صدقه ورکړه صدقه او په ښي لاس ورکوې خو چې دا ګس لاس درنه خبر نه شي دا د صدقې طریقه ده دا نه چې بیا خلکو له وایي یاره هلته مې یو غریب ولیدو بس یو 1000 روپۍ مې ورکړي نه جي دا بیا ریاکارۍ کې راځي په ښي لاس پې ورکې داسې بند موټي کې به ورکې خو چې دا ګس لاس هم درنه خبر نه شي دا ګس لاس څه ده چې دا هم درنه خبر نه شي چې د ښي لاس چېرته یو غریب له پیسې ورکړي
لکه دومره په پټه صرف د الله پاک د رضا دپاره به یې ورکړې. دا نه چې د خپل ریاکارۍ دپاره ته ورکړې یا د خپل شومنټ دپاره یا ته څوک وویني رواني او د هغوی په مخ کې زر پیسې راوباسې او ورکړې چې زه دا خلک امپریس کړم چې ما لا خو الله پاک دومره دولت راکړ. نو دا چې صدقه کې نه راځي او دغه صدقه کېدای شي الله پاک د ستاسو قبوله هم نه کړي. نو صدقه چې کله هم ورکوئ صرف او صرف د الله پاک د رضا دپاره، د نیک زړه نه او د خلکو نه پټه. دا نه چې ته غریب لم راولې په کیمرې کښېنې، کیمرې له مخامخ کښېنې چې نن مې دا 100 روپۍ درکړې ووایه که نه، په دې به څه کې لکه دا ټول بیا ریاکاري ده او دا صدقه دم نه. نو داسې قسم صدقو نه ځان وساتئ. نو دا یو شړ غوندې بیان د مولانا محمد ادریس صاحب ښکلې واقعه وه، ما وې تاسو سره هم شریکه کړم. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.